السلام علیکم د شمال رادیو کرنٹ افیر کتونکو بلوچستان کې چې کومه واقعیا راغلی ده دا چې څومره کسانو کتلی وي نو د هغو زړه ته به ډېر زیات درد رسېدلی وي. خوږو قدرمندو کتونکو بلوچستان کې چې هلک او جینۍ کم د خوښې واده کړی دی نو دا یو جرم جوړ شو. دغو دواړو په خوښه واده وکړو او د دغو دواړو سره بیا څه وشو. د جینۍ سره په لاس کې قرآن مجید او دا خبره کوي چې مونږ خو څه ګناه نه کوو، مونږ صرف نکاح کړی. اوس په دې ځای کې یو څو سوالونه پیدا کیږي چې ولې د خوښې واده یو جرم دی، ولې د خوښې نکاح جرم دی، څه شو هغه عدالتونه په اسلام کې چې څنګه هلک ته دا حق اصیل دی چې دا په خپله خوښه باندې نکاح وکړي او دا په خپله خوښه باندې واده وکړي، نو دغه شان حق جینۍ ته هم اصیل دی چې دا په خپله خوښه باندې نکاح وکړي او په خپله خوښه باندې واده وکړي. مشرانو له دا پکار دي چې د نکاح په ټیم کې د خپلې لور خور نه دا تپوس وکړي چې دا نکاح تا ته قبوله ده یا تا ته قبوله نه ده، نو ډېره به ښه وي. دا زنانه ذات موږ ته ډوله انسانان ښکاري نه او په دې معاشره کې ورته ډېر سپک نظر کیږي او ډېر زیات تشدد پې کیږي. لنډ مثال د بلوچستان دغه واقعه ده. تاسو به دغه ویډیو کتلي هم وي چې په دغه کې هلک او جینۍ د خپلې خوښې واده کړی دی او دغسې خلکو دغه وجلي دي. خوږو کتونکو دا یو شارټ کټ ویډیو، د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.